چې کله د مبارک ایمان راوړ تاسو به صفا غونډۍ لیدلی په صفا غونډۍ کې لاندې یو کور دی هغې ته ویل کېږي دار ارقم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک با په دغې دار ارقم کې د صفا غونډۍ په لمن کې دلته بناستو صحابه کرامو سره اول ورځې وي تکلیف ورځې وي کلم کل علی الاعلان چا په مطاف کې منځ نشو کړی چا د اسلام کلمه نشو ویلی یو قسم له خوف د وجنه د صحابو د کمی د وجنه د هغې د افرادو د قلت د وجنه خدا یاد لره د دین اسلام په احادیثو په پاڼو کې دا خبره موجود ده چې کله سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام د قبلولو په نیت باندې دار ارقم لراغی حمزه مبارک رضی الله عنه په گیټ کې ولاړ دی چې هغه شیر دی د پیغمبر علیه السلام د الله او د هغه د رسول هغه مبارک ولاړ دی ورته فرمایي عمر فاروقه که په صحیح اراده باندې که د ایمان او د اسلام په اراده باندې راغلی راشه رسول الله مبارک سره ملو شه که په غلطه اراده باندې راغلی ما تم رسول الله شیر ویلی دی ستا سر به د تن نه جدا کړم ورته فرمایي دی مبارک فرمایي چې کله سیدنا عمر فاروق دار ارقم لراغی پیغمبر علیه السلام مبارک سره څنګه ملاو شو عمر فاروق په زبان باندې دا کلمه رااله چې اشهد انک رسول الله یا رسول الله ته د الله تعالی په حق باندې نبی او رسول چې کله دا خبره وشوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په اوچته باندې نعره تکبیر ویلی دی صحابه کرامو د هغې جواب ورکړی دی ځکه نن تاریخ لیکي چې د چا په ایمان باندې چې رسول الله مبارک نعره تکبیر ویلی دی هغه ایمان د عمر فاروق دی رضی الله اکبر زندہ باد هغه ایمان د عمر فاروق دی رضی الله عنه او بیا چې کله د مبارک ایمان یې راوړ اول کارنامه د غیرت ته ګوره د حمیت ته ګوره نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله ته په حق باندې که نه ورته فرمایي زه په حق باندې ستا صحابه په حق باندې دي که نه دي ورته فرمایي چې په حق دي ستا دین په حق دی که نه دی ورته فرمایي زما دینم په حق دی ورته فرمایي یا رسول الله چې ته په حق یې ستا رب په حق دی ستا دین په حق دی ستا صحابه په حق دي نن نه بعد عمر فاروق اعلان کا چې صحابه په دار ارقم کې عبادت نه کا صحابه علی الاعلان یا رسول الله په مطاف کې عبادت کو او بیا اعلان یو کا اور ته فرمای راغی په مطاف کې یو دو صفونه جوړ شو د یو صف قائد سیدنا امیر حمزه رضی الله عنه او د بل صفای سالار او قائد سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه دغه دواړه صفونه د صحابه کرام روان شو مطاف ته ورسېده مطاف کې ودروله او حمزه مبارک ته فرمایي چې تم په مانځه باندې ودرګه دغه کفارو او قریشو دپاره ځان له عمر فاروق په نن ورځ باندې کافي دی ورته فرمایي دی مبارک ودرېده اعلان یې وکړه اے قریشو فلان اے د قریشو سردار فلان اے عتبہ اے شیبہ اے ابو جہل اے امیہ ابن خلف اے ابو سفیان داسې چې څوک د هغه زمانې قریش سردارانو ټولو ته اعلان وکړه چې نن د پیغمبر علیه السلام صحابه په مطاف کې علی الاعلان او په ښکاره باندې عبادت کا یک تنها عمر فاروق ولاړ دی رضی الله عنه که په چا کې همت هي که په چا کې غیرت هي هغه راشي د پیغمبر علیه السلام مبارک په صحابو باندې د عبادت ودرېږي فرمایي تاریخ اوراق وګورئ الله په ذات باندې قسم چې په یو کس کې جرأت نه پیدا شوی چې هغه راشي او د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک مخې ته ولاړ وی چې هغه کس زه یم
چې ته څنګه دا خبره کوي چې علی الاعلان با د حضور مبارک صحابه نن عبادت کا زګورم چې څوک راځي ستاسو هغه روب چرته لاړ ستاسو هغه توري چرته لاړې ستاسو هغه کفارو قریشو ستاسو هغه اتفاق چرته لاړ تاسو هغه زور مټي ستاسو هغه مشرانی ستاسو هغه مال ستاسو هغه افراد ستاسو هغه قوت چرته لاړ نن عمر فاروق مبارک په مطاف کې یکی تنها ولاړ دی یکی تنها او صحابه کرام مبارکان په عبادت باندې دي زګورم چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په صحابه باندې عبادت باندې تاریخ گواه دی حدیث گواه دی یو فرد مطاف لنه راغله یو فرد